عبادت کوستانه مدد غواړو. زما ناستو د بار مشرانو، پاکستان تحریک انصاف تنظیمو مشران، السلام علیکم. مشرانو تاسو کوم خبرو کړې صدر صاحب زه په هغې باندې خبره کومه. د هغې نه مخکې هغه حضرت علي رضی الله عنه قول دی، وایي د کفر نظام چې کوم دی هغه چلیدی شي، خو د ظلم نظام چې دی هغه نشي چلیدی. زه د خپل پاکستان او بلکې د خپل معاشرې د ټول نه عظیم ذمواري چې د چا سره ده د هغو مخې ته نه ولاړ یم، نو دوه درې د زړه خبرې به سره وکړم. ځکه زه په تحریک انصاف کې یم، نو زمونږ د تحریک انصاف منشور او ایجنډا تاسو دا پرېږدئ. تحریک انصاف مشهور او ایجنډا چې دا هغه هم دا رځي چې د معاشي انصاف نه عدالتي انصاف زمونږ سلوګن دا دی. او تحریک انصاف مطلب په معاشره کې فوري او سسته انصاف راوستل. په دنیا کې موږ د جمهوریت خبره کوو، د سیستم خبره کوو، د نظام خبره کوو. ستاسو مخې ته به چې د دنیا د ټول نه اولنی اسلامي فلای ریاست چې کوم جوړ شوی مدینې ریاست و، نظریه سو، سوچ سو، فکر سو د انصاف نظریه وه. د هغې نه بعد د اسلام جنډه په 22 لاک مربع میل باندې خورېده. سوچ سره، فکر سره، نظریه سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په 22 لاک مربع میل باندې د مسلمان او د اسلام جنډه خورئ. نظریه سره، سوچ سره، فکر سره، انصاف. په دنیا کې چې جمهوریت په کوم ځای کې د ټول نه اول راتو، مضبوط راتو، په یو کې آغاز د کوم ځای نه کېږي؟ آغاز کېږي د 16وی صدي کې 1541 نه. سر ایډورډ کوک، تاسو مشران راشئ، تاسو به هسټري خامخا اورېدلی چې کوم چې چیف جسټس و د برطانیې، اته یو حکم راشي، حکمنامه ورته راشي، په هغې کې د غریب او د مالداره، په هغې کې جوډیشل سیسټم هغه د ټربولنس شکار کېږي. سر ایډورډ کوک چیف جسټس دی، تاسو به خامخا هسټري کتلي. د ټربولنس شکار کېږي، هغه حکمنامه واپس کوي چې چیف جسټس چې دی هغه د انصاف ورکولو لپاره ناست دی، هغه داسې حکمنامو منلو لپاره نه دی ناست. چې کله واپس شي باچات دی، لا باچات دی. باچایان سوچ کوي چې دا په ملک کې خلک هم راووتل، د چیف جسټس سره ودرېدل. د دې پرشر ختمول لپاره به د کنګز بینچ ته ولیږو. چې کنګز بینچ ته ولیږو نو هلته به دی زمونږ د سر رسوخ ظاهره خبر ده، په دربار والا معامله به دی به د سر رسوخ لاندې دی او فیصلې نشي کولی. په کنګز بینچ کې په اولنۍ ورځ باندې اولنۍ فیصله هغه واپس کړي. که موږ کوم وکیلانو ملګرو هسټري نه یې کتلي، زما خیال پک ضرور په کاستو وګورئ چې وایي ګورئ، ځکه چې ما ته چې کوم ریسپانس میلایږي ما خیال دی چې نه راتېره شوي د نظر نه. د هغه ځای نه 1541 نه شروع کېږي، په 1613 کې په ټول خلک چې کله سړکونو ته راوځي، جمهوریت ترقي وکړي، آزاد عدلیه جوړه شي، آزاد عدلیه جوړه شي، خلکو ته انصاف میلاویږي. د هغې نه بعد تاسو وکتل چې هغه وخت راځي چې کله سیکنډ ورلډ وار راشي. سیکنډ ورلډ وار هټلر لګیا دی دنیا کې یو ځای فتح کوي، بل ځای فتح کوي، بل ځای فتح کوي. چرچل ناست دی، په چرچل پسې خلک راشي، وایي هټلر روان دی، اول ته اوس په لندن باندې بمباري کوي. نو چرچل ورته یو تاریخي حکمنامه جاری کړه، او زما ورونو وکیلانو تاسو یې خامخا یاد ساتئ. چرچل ورته وایي چېرته دی زما لا منسټر؟ خلک حیران شي چې جنګ روان دی، هټلر راورسېدو، په دې ټایم کې خلک ډیفینس منسټر راغواړي، لا منسټر کوم ځای کې دی؟ او ورته وایي لا منسټر ما پکار دی. لا منسټر راشي ودرېږي، چرچل ورته وایي دا راته وایه چې خلکو ته انصاف میلاویږي او که سړک ته راوتي دي، او ورته خلکو ته انصاف میلاویږي. وایي هټلر ته وایي که لندن ته راځي او کوم ځای ته راځي، زما یو ملک کې یوې حصې ته یو انت ته نقصان نشي رسولی، ځکه زما معاشرې ته انصاف میلاوي. د هغه ځای نه آغاز کېږي، په دنیا کې جمهوریت ترقي کوي، انصاف نظام او کوم آیډیا چې اخیستی شوي ده. زه په خپله باندې تللی او ما په دې باندې ریسرچ کوم چې وجه سره زموږ دا نظریه، زموږ سوچ فکر وجه سره چې د دنیا همیشه چې کله ریپورټ راځي او هیپیسټ کنټري راځي، نو یا به ډنمارکي، یا به ناروی، یا به سویډني، یا به فنلنډي، او اول پیر پکې سیډني ښار چې کوم دی هغه هم راغی.
کوپنهیګن او دا تاسو کتل سټاکهوم وغیرہ همیشه په دنیا هیپیس کنټریز کې راځي. تاسو ته پته شته وجه سره کله زه هغه پارلیمنت ته لاړم ډینش پارلیمنت ته دې ټول سره کم دغه منیسټر لا چې دغه سره میټینګ کول زه حیران چې خبره ما کم په بچپن کې اوریدلو هغه ما پر ریالټي کولی دله چې الته چې کم قانون د عدلیې د پاره هغه جوړ کړی دی هغې ته عمر لا وایي. عمر لا کم یو حضرت عمر فاروق تعالی عنہ چې کم فوري او بهترین انصاف ورکړی او تاسو ته هغه مشهور واقعه دي چې کله هغه قاضي القضا پسې داخل شي قاضي القضا پاسي قاضي القضا نه امیر المؤمنین ته پوښتنه کوي ولې پاسي دی وای امیر المؤمنین ستا په عزت کې د پاره پاسېدم ستا په احترام کې پاسېدم وای زما سره چې چا مقدمه ده دا بلکې ستا پارته پاسېدلی وي نو پاسېدلی وي تر دې فیصلې کولو لایق بیا دی. دغه زموږ سیستم دی دغه زموږ نظام دی. صدر صاحب تاسو خبرو ته راځم خو زه خامخا تاسو سره ناسې پکاره چې زه سره ارسټاټل او د پلیټو خبرې نه کوم لکه چې هغوم کم آیډیل سوسایټیز تاسو به یاد شي هسټري کتلي نو کله چې 4000 کال مخکې هغوی چې کله په دنیا کې د جمهوریت ته کنسپټ هم ورکوو نو هغه اولنۍ خبره به څه کوله هغه ارسټاټل او سقراط چې کله ناست وو هغو به بحث و مباحثه به کوله مکالمه به روانه وه مکالمه به یې په اصولو باندې تېرېدله مکالمه به یې په قانون تېرېدله مکالمه به یې په انصاف تېرېدله. دا عیسی سلام نه ډېر مخکې بیفور کرسټ 3000-4000 کال مخکې په هغې به څه هغو به دغه یو ماډل ورکوو چې ماډل به ورکولو په هغې کې به هم پوه خلک به چې کومو معاشرې تاسو به کتلي معاشرې چې په حصو کې تقسیم کړي ده چې پالیټکس به څوک کوي وکیلان به څوک کوي ججان به څوک کوي ټیچران به څوک کوي فوجیان به څوک کوي تاسو به هغه تقسیم ولا کتلی نو په هغې چې کوم ټاپ به و دا به زموږ قانون ساز و قانوندان و چې په معاشره کې انصاف ورکړی کېږي معاشره جوړېږي. مشرانو د دې خبرې ټول مقصد مې دا دی چې په کومه معاشره کې د هر سړي تاسو په تاسو باندې خو ذمهواري ډېره زیاته ده. موږ ته یو امید په پاکستان کې په هغه ټایم ښکاره شوی کله چې چیف جسټس معزوله شو او چیف جسټس چې کله مشرف په دور کې تاسو ته یاد دي ما په خپله هم ډېرې لوړې خوړلې دي په هر بوت په ورځ باندې به تاسو ته یاد چې پېښور های کورټ مخې ته به مونږ پروټیسټ کوو تاسو کې ممکن شي ډېر کسان پکې وو زه په هر پروټیسټ کې شریک وم ځکه چې هغه سر ایډورډ کوک والا واقع چې کومه شوه بالکل دا او هغه یو شان و ورځ دا خبر ده چې زموږ چیف جسټس افتخار چودھری چې کوم دی هغه نه مفاهمت شکار شو لکه کمپرومایز یې وکړلو خو هغه شی ډېر مخې ته بونتلو یو امید مونږ ته ښکاره شو. نن چې زه تاسو سره خبرې مې بیک ګراوند ځکه وکړو چې اوس لږ ټایم مخکې زموږ چیرمین صاحب یو وټساپ باندې یو ارټیکل ماته راولېږو نن په ټریبیون کې یوه سټوري تاسو وګورئ چې خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور های کورټ سره په شریکه باندې جوډیشل ریفارمز طرف ته یو ټایټل دی کرمینل جسټس سیستم ریفارمډ دا یو نن په ټریبیون کې سټوري راغلې ده هغې تر ته اولنۍ صوبه شوه چې هغه جوډیشل ریفارمز طرف ته روانه شوه. دا موږ ټوله لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده چې کوم هغه جوډیشل ریفارمز زموږ په کار وو په ټول پاکستان کې په کار وو ضرورت و د وخت نو په هغې باندې نن چې کومه سټوري راغلې ده نننۍ 13 تاریخ والا نو په هغې کې په کې پي کې کې یو قانون په پاس شو لکه جوډیشل ریفارمز طرف ته موږ روان شو. نو زما وروڼو مشرانو ترقي به داسې کېږي څه ستاسو ذمهواریان دي څه زموږ ذمهواریان دي خو ظاهره خبره سټرګل خو دغه یو دی سټرګل دا دی چې په معاشره کې انصاف یقیني جوړ شي خلکو ته ډایرکټ انصاف میلاویږي د ظلم نظام ختم شي د انصاف دروازې خلکو ته کولاو کې انصاف ورته ارزان کې انصاف ته پون چې کوم دی یقیني جوړ کې د هغې نه بعد معاشرې جوړېږي د هغې نه بعد د رسول وسلم حدیث شریف دی تاسو ته به هغه مشهور واقعه دی چې کله د قریش یو طاقتور خاندان چې کوم دی په هغه باندې یو الزام ولګېدو د غلا الزام و حضور صلی الله علیه وسلم پسې راشي چې کله پسې راشي نو مطلب د سفارش په نیت باندې راغلي نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته تاریخي الفاظ ویلو که خدای قسم زما لور فاطمه باندې هم دا الزام ولګېدو د هغه لپاره هم دا سزا او بیا حدیث شریف دی دا دنیا لپاره رول ماډل جوړ شو ستاسو نه مخکې قومونه په دې خبره باندې تباه شو چې طاقتور لپاره به یو قانون و د غریب لپاره کمزور لپاره بل قانون و دغه ځای نه آغاز وشي. مشرانو دغه جدوجهد دی دغه سټرګل دی پاتې شوه ستاسو دا خبرې وکیل صاحب صدر صاحب او مشران ناست دي زه په ډېر زیات خوشحالي کوم چې په کم کم قدم باندې مونږ کم ځای کې لګیا یو او په هغې کې ستاسو زموږ سره څونه مونږ به ګایډ کوئ مطلب تاسو په معاشرې هغه ریسپیکټیبل ځای باندې ناست یئ چې لکه خدای پاک په ججان چې کم کرسۍ باندې ناست دي نو خدای پاک په حشر په ورځ باندې کله چې قیامت ورځي خدای پاک په انصاف ورکوي په هغه کرسۍ باندې جج ناست زموږ وکیلان چې کوم دي د خلکو مدعیان جوړېږي نو چې مدعیان جوړېږي نو کېدای شي د حکومتونو ډېرو خبرو ته فکر نه وي دا ستاسو هم ذمهواري جوړېږي چې ګایډ کوئ یې دلته زموږ ورکینګ ګروپس هم جوړ شوي دي په هغې تاسو مونږ له ریفارمز ایجنډا راکوئ چې یاره دا لیجسلیشن کېدای شي
ځکه خپل باندې په لیجسلیشن باندې زیات کار کوم په خپل فدرال ګورنمنت کې زه نه یم خو زه خپل کم از کم لیجسلیشن لپاره کوشش کوم تاسو موږ راکوئ چې دا د لیجسلیشن کېدی شي په دې باندې معاشري لپاره اساني پیدا کېدی شي انصاف یقیني جوړېدی شي خبره سره موږ کوو او د هغې سره دوه خبرې تاسو کوم وکړې بالکل دا جوډیشل کمپلیکس والا خبره خو دا ده چې کله دا کمال ناست دی ما منسټر صاحب ته هم پته ده په دې جوډیشل کمپلیکس کې ما په خپله باندې ډېر زیات سټرګل مونږ کړی دی لکه دا عملي جامو ورته ورکول چې کوم خیالي خبره وه عملي جامو ورکول ډېره زیاته مشکله خبره مو ګران خبره مو مخکې له 65 که 45 کروڑ روپو پروجیکٹ ہے 45 کروڑ نو دونه پورې پروجیکټ دی دا به انشاءالله یقیني جوړېږي خو د دې نه کم دا یو میاشت خبره تاسو کوئ چې رکاوټ پکې پیدا شوی دی یا نه شوی یا مخکې نه ځي نو کېدای زما په علم کې نه وه نو موږ به سبا تپوس وکړو د دې خبرې تاسو په خپله باندې هم وکیلان یې ستاسو کار به څوک ودروي مطلب زه خو دا خبره نه منم چې د وکیل او یا د جج کار به څوک ودروي دا خو به کېږي انشاءالله نو دا به خامخا کېږي موږ چې سی ایم صاحب راوستو د ټیوج نه راوستو زموږ پکې ټول نه غټ ابجیکټیو دا و چې یو ستاسو خپل بار سره میلاو شي د دې مقصد لپاره راوستی و دویم پکې ابجیکټیو دا و چې دا کوم کار شروع کېږي چې دې څه کټ اف ټایم ورکړي مطلب څه ټایم لاین ولا ورکړي څه ټایم بایډینګ ورته کېږي نو ټایم بایډینګ ورته کېښود یو زما خیال دی چې سی ایم صاحب ورته ټایم ورکړی نو هغه لا نه پرستو شوی سبا به سره ملاقات وکړم انشاءالله بله ورځ دا به انشاءالله موږ پرسو کړو د دې به تپوس وکړو د هغې نه علاوه دا بار والا پیمنټ وغیره خبره د دې خو ماته ظاهره خبره زه په خپله باندې په سیسټم باندې بلیف کوم چې زه به ستاسو ته خبره چې کوم نه سی ایم صاحب ته وکړم منسټر صاحب وناسته ستاسو حلقې ام پی اے صاحب دی د سره به یې وکړم سی ایم صاحب ته مې وکړم چې بار کوم تاسو خبرې دي مسلې دي خو دا اورګ نه زیات که تاسو ماله ریټرن سره راکئ چې موږ یې پرسو کړو چې کاغذي شکل کې ورته کېږدم ځکه زه په خپله باندې چې کوم ځای ته هم ځم نو زه ظاهره خبر ده بېروزګاري هم ډېره ده د خلکو ذاتي کارونه هم ډېر زیات دي زه په خپله باندې په سیسټم باندې بلیف کوم زما ایمان دا دی زما ایمان دا دی چې لکه زموږ د اسلامي معاشره دنیا په ټول نه غټ کنسپټ خو اسلامي فلاحي ریاست و دنیا ټول نه غټ بهترین نظامي حکومت و او د معاشري د خوشحالۍ دور خو د هغه نه شروع شو په هغې کې په سیسټم باندې خبره کېده قانون جوړ کړه ډایرکشن ورته ورکړه هغه امپلیمنټ کړه او بیا په خپله باندې روان یا دنیا چې څومره ترقي کړې دی په څه کړې ده لیجسلیشن شوی دی که نه زموږ هلته دونه موږ چې اوس لیجسلیشن کوو 183 قانون سازي وشوه په خیبر پښتونخوا حکومت کې 183 لاز پاس شو په دې دغه کې دا ویسل بلور لا چې کوم پاس شوه رایټ ټو سروسز رایټ ټو انفارمیشن کانفلیکټ اف انټرست دا ټول د انسانانو دپاره جوړ شوي دي او په ټوله دنیا کې دي زموږ ایم پی ایس ایم این ایس پر خپل کاروبار به یې کوو نشي کولی کانفلیکټ اف انټرست دی اسلامي کنسپټ د دنیا فالو کړی دی موږ نه فالو کړی ویسل بلور دی د کرپشن ختمولو لپاره دوه لارې دي یا خو ته ای ټینډرینګ وکړه کنسلټنټس هایر کړه ای ټینډرینګ وکړه کنسلټنټس هایر کړه او په میرټ باندې فیصلې شروع کړه د هغې سره ورته ته ویسل بلور کړه کوم ځای کې کرپشن کېږي انټرا ډپارټمنټل به اواز کېږي مطلب په پبلک هیلث کې څوک کمیشن اخلي او ته ورته ویسل بلور پاس کړي د ایس ډي او به راپاسي په خپل ایکسچینج باندې که چاته وکړي 25% انعام دی دا دنیا کنسپټ دی قانون ورته موږ جوړ کړو رایټ ټو سروسز د هر چا حق دی شناختي کارډ ورسره د هر چا حق دی چې پاسپورټ یې ورسره د هر چا حق دی چې ډومیسایل ورسره د هر چا حق دی چې ډایریک ورته میلاو کې نه میلاوېدو within 14 days چا ورنکو یو اپلیکیشن په ورکو کم آفیسر چې په ډیسک ناست په هغه باندې به پر ډے 25,000 روپۍ جرمانه لګي دا قانون پاس شو دنیا کې مشران چې کم دي اولډ سټیزن ورته وایي بینیفټس ورته میلاوي که نه میلاویږي تاسو زموږ د ډاکټر صاحب ته خو ناستې تا خو ټول عمر هلته لنډن کې تېر کړو هلته صحیح اولډ بینیفټس ورته میلاویږي د هغو لپاره هر شی فري دی ایون چې وظیفه ورته ورکوي ایون وظیفې ورته ورکوي موږ اوس قانون پاس کو 60 سال عمر چې کم شهري دی یاره 60 سال نه زیات و د هغه لپاره په هسپتال کې جدا بیډي د هغه هسپتال له چټۍ نه واله چټۍ پورې ټوله ذمهواري د ریاست شوه دا قانون پاس کو دا په دنیا کې دي دا په دنیا کې دي موږ نه کړه موږ اسلامي خبره کوو د اسلام خبره کوو په اسلامي جمهوریت پاکستان د لا اله الا الله په نوم باندې ریاست جوړ شوی قانون سازي نشته چې قانون نشته نو ته به تاسو څه شي کې قانون دنیا جوړ کړی دی هغه امپلیمنټیشن کړی دا هغه نه باندې ترقی کړی دا نو زما مشرانو زما وکیلان صاحبان ان شاء الله تاسو کوم دا خبرې وکړې صدر صاحب دا به ماته په تحریري شکل کې راکړي منسټر صاحب هم ناسته دا به ان شاء الله بل وخت پرسو کوم مونږ به کوو نور زموږ ګایډنس په کوم ځای کې تاسو تخکاری چې دا شی کېدی شي قانون سازي ډېره روانه ده خو که دا به کوم شي نو ډېره به ښایي نو مونږ به ګایډ کوئ مونږ به یې کوو چې موږ دې یو سوچ فکر مونږ هم راوړی دی مطلب که مونږ په دې نوجوان په دې عمر کې تللي وو دغه ځای ته خو مونږ هم څه انقلابي سوچ راوړی دی په هغې کې به ډېر ټایم زموږ خیال نه په ایران کې وګورئ انقلاب راغی سټیرو شو نوجوانان یې واغستل منسټران یې وله ورکړې مشران یې پې شورا کېنوله مشرانو ضرورت وي چې مشران به تاله ګایډنس درکوي د ژوند د ایکسپیرینس
په دې کې چې دا اوس پینډه کې د ایکسپیرینس نه مور بدل نشته دا ایکسپیرینس ده نو هغه ځوان کتلې دنیا کتلې تجربه شوي نو هغه ګایډنس او د دې نو په شریکه باندې چې کېږي ان شاء الله موږ وکړو زموږ ملک ته زموږ قوم نه زموږ خاور نه زموږ وطن ده په شریکه بول ترقی ورکو ان شاء الله ستاسو د خبرې به بالکل سبا پر سو کم جوډیشل کمپلیکس والا پلس تاسو د بار چې کم دلته سیلریز په سره د بنچز وغیرہ چې کم مسایل دي دا ټول تاسو ته ریشي کړئ دا پر سو کم د دین علاوه سره راځي مونږ ته وای ډیره وننه ډیره چاته شکریہ